حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکۃ انا كنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا كنا مرسلین. سورہ دخان شروع کو. دخان لگی توائی نو عبداللہ زیر مسعود وی دا دخان تیر شوے دے. حدیث کی راگری عبداللہ زیر مسعود تیر شوے دے. وی دا چل شوے چا قریشانو کلا دا رسول اللہ سے دعوت و نمانا نو خیری ورطا اکلی چا خدای دا سے قات پی وکالا راولی سنگا چی دا یوسف علیہ السلام پا زمانے کی وکالا قات را دلیو نا قات پی خدای راوست نو دی دا مرداری اخوڑے مرداری او دا وڑی بے پوینا کی گندا کلا وگا بے بے اوچا کلا بے پوبو کیو خود کولا اوگو بے اسکلے بیا دس خدای اوگی کلا نو دا سترگی اشنی شوی وی دا اسمان او دوی پر ایمنس کی بے تور دون دوی تا کارا کیدا. نا ابو سفیان راگو نبی علیہ السلام تے ویلی چه تخوی ز رحمت للعالمین ما او توی زلزل رحمی او قوم سرا دا قوم لحاظ ساتمانو قوم خوری غر کیگی مزر کبیرہ خو غر کیگی منگ دا سا خبر منو خو دعاو کچا اللہ باران. نبی علیہ السلام دعاو کرو باران شو او اگا حالت ختم شو. اگرچہ عبداللہ زیر مسعود رضی اللہ عبداللہ زیر عباس وائی کہ دخان لا پاتے دے راضی با دا بلو کونی دا قیامت نمخ کے راضی او دا با دا کفار و دا منافقانو پا دماغو کی چی ننوزی نو داگی دا سرون برا دا پوخشوی غوی دا سر پشاندہ سے گٹ گٹ شیو دا سپیمون بے دا لوگی روزی دا خلی نبی لوگی روزی او دا دو دا لاری نبی دا لوگی وی روزی دی نبی لوگی روزی او مومن تبا دون تکلیفی لکا زکام چی ہوئی زکام چی ہوئی نو دا دخان دی اگرچہ مشران دی دوارا دیر لوی علماء دی دوارا پا کٹک دی او مکی دے دے حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی نازل شوئے او موضوعی مگالا چکم موضوع دا مکی صورتون دا توحید رسالت اثبات دا صداقت القرآن او اثبات دا بعث بعد الموت. حامیم اللہ واقف دے پمانا دی والکتاب المبین قسم میری پا کتاب روشن بانے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ یقیناً نازل کرے منگا دی قرآن درا پشپا مبارکہ کی انا کننا منذرین یو منگا یرون کی. نو دا لیلہ مبارکہ او شب قدر دا یو شیرے او دا قرآن ابتدا پر رمضان کی دا شب قدر پشپا کی شب وا او اگه داسې وه چې روغ د لوح محفوظ نه راواګستی شو او اسماني دنیا کې یو ایوان دی هغې ته بیت العزت وایي په هغه کې کېښودی شو او بیا 30 کاله کې او په 20 کاله کې حضرت جبریل نجمن آیتن آیتن صورتن پیغمبر خدا تا چې څومره ضرورت به و دونه به ورته راوړو. نو په یو ځل باندې د لیله مبارکه کې نازل شو او بیا په 30 کاله کې لږ راغی نو هېڅ دې کې تدافع نشته چې هلته په 30 کاله کې راغلی دلته وایي په شپه مبارکه کې موږ نازل کړ نو ما پویه کړی په هغې باندې. فیها یفرقو کل امر حکیم په دې کې او فیها یفرقو په دې کې تقسیمیږي هر کار محکمو د هر محکم کار تقسیم پدی کی امر من عندنا دا حکمی دا جانب زمنگنا انا کننا مرسلین یقین منگلی گن کی پرشتو را پرشتی دنیا ترازی او دا لکل کئی دا پلانی رزقو لکئی 12 میاشتی نو دے کال کی نمری دا پلانی 9 میاشتی لکئی دا پلانی شپگو لکئی دا پلانی 2 لکئی دا پلانی 1 لکئی دا پلانی ہفتہ لکئی دا پلانی ورځو لکئی دا رزقونه لکی. دیو جنا حدیث کے راضی او سڑے بازارون کی گرزی وعدہ کئی بچی کیگی او نمی د مڑو پا پیرس کی شامل لے کال تا بنرسی انا کننا مرسلین رحمتا من ربکم دا مہربانی دا جانب دربستانا انہو هو السمیع العلیم یقیناً دا اللہ ہم دے اوریدن کے دار سو پودے پنیتون دار چا رب سماوات و رب دا اسمانو زمکر ما بین واسجی دوارو منس کری ان کنتم موقعین کئی تاسو یقین کون کی لا الہ الا ہو یحیی و یمیت نشتر معبود سوا رضنا امیش
هم دې ژوندي کول کوي او دې مړه کول کوي ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو دی او رب د پلارانو مخکنو ستاسو دی بل هم پی شک یلعبون دا پریدا مشرکان دی په یو شک کې لوبې کوونکي فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین پس انتظار کوا دا ورځې چې راشي اسمان پاګه لوګي ظاهر باندې یکش الناس پټي به خلکو لرا هذا عذاب علیم دار عذاب درناک ربنا اکشف عنا العذاب اے زمنگا ربا لرکی زمنگا دا عذاب انا مومنون یقینا منگا ایمان روڑن کیو انا لهم الذکر کم زین با حاصل شوی دا پن نصیحت وقد جاءهم رسول مبین یقینا راغلیو دتا یو رسول چې رسالت پډاغو ثم تولوا عنه بيدی مخواړو دا پیغمبرنا وقالو وی ویل دي ظالمانو چې معلم مجنون دته تعلیم ورکړی شوی دی معلم دی دته تعلیم ورکړی شوی دا دته سوخی جبر نومي یو پیرنګي مرایه دغه ورته خی او مجنون لیونه دی الله فرمای انا کاشف العذاب قلیلا دا چا ترجیح کول د عبد الله بن مسعود لور کړی دی دوخان په باره کې او چا د عبد الله بن مسعود غیلا ترجیح ور کړی دا نو انا کاشف العذاب قلیلا معنا دا دا چې د قیامت هغه عذاب بیا نه لري کیږي او دی دنیا کې اوس موږ هغه عذابونو پر ذکر کاو چې قوم فرعون باندې مختلف عذابونه یو براته نه معجزې وي کله به وینې راللې کله به مولخان رالله کله به چندخان رالله او کله به سپګۍ راللې او دوی به سوالونه کول چې بدل کړو بیا به رامیتوب کوو نو انا کاشف العذاب موږ لر کوو دی عذاب لغوندې انکم عائدون تاسو بیا واپس کیږئ شرک او کفر ته یوم نبطش البطشة الکبرى هغه ورځ چې موږ حمله وکړو حمله لویه انا منتقمون یقینا موږ د دې بدلا اخیستون دوی نه بدلا اخیستون کیو دا دې خبره باندې بطشه کبرى عبد الله بن مسعود وای بدر ته مراد دی عبد الله بن عباس وای د دینه قیامت مراد دی دواړه ته مراد دی ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون یقینا ازمائش کې چولې ومنګه مخکې قریشنا قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم راغلی دوی ته یو رسول عزتمن ډېر عزتمن رسول موسی علیہ السلام او ورته ویل چې ادو الی عباد الله حواله کوي ماته بندگان د الله دا خو ذاتی غلامان نه دي چې تاسو په قبضه چولې ده انی لکم رسول امین یقینا تاسو لپاره رسول امانتدار والا تعلوا علی الله تاسو ځان غټ مې حساب وای په الله باندې اے فرعونانو ځان په الله باندې غټ مې حساب وای انی آتیکم بسلطان مبین یقینا مرات کړی تاسو په یو حجت کار باندې وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون او زه پناه غواړم په خپل پروردګار او ستاسو پروردګار باندې نه چې تاسو ما ولې په کاڼو باندې دا چې کله فرعون دباو کو نو دباو په مقابله کې موسی علیہ السلام دا دعا کوي وإن لم تؤمنوا لي کتاسو یقین نه کوي ایمان راوړی په ما باندې نو فاعتزلون جدا شي ایمان د خپل ضرر قرآن لرکای کنا ضرر نو خورا تمر سوي فدعا ربه راوخت موسی علیہ السلام خپل رب لرا چې ان هؤلاء قوم مجرمون اے زما رب دا فرعونیان یو قوم نافرمان دي او خیره وکړلې او دا سی ویلي چې رب لا دا سی ویلي ربنا انك اتيت فرعون وملئه زینة واموالا في الحیاة الدنیا خدای د دنیا زیب و زینت او جاه و جلال دی فرعون ته ورکړی دی لیذل عبادک چې ستا بندگان نورم گمراه کی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم خدای پاکا داړونه سخت کی خدای دا مال ختم کی دا مال تنوالی دی مال په وجه ستا بندگان غرق کړه او خراب کړه خدای غرق کی نن یهودو دنیا غرق کړه کانا قادیانانو دا د مسلمانان په خرس واری کړی ورینه دا د مال او دولت او قادیانی سره مال څه کوي دا ټول یورپ او امریکا ول مال راجمع کوي د مسلمان د خرابولو لپاره
او منګه دا وایو قادیانان اقلیت مه کوئ هی دا لا نوی خلق را پیدا شو په هره 2 میاشت کې دی یو شوشه پرېږدي کله وي یهودیانو منئ او کله وي قادیانان چې کوم دی نو دا اقلیت نه ختم کوي مسلمانان دي دا او نو ته مسلمان څه پېژنې ته قادیاني ته مسلمان وي اگر پیغمبر آخر زمان نه مني او مرزا غلام احمد قادیاني ته پیغمبر وي او ته دا مسلمان دی فاسری بعبادی نو دا وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا بس ټیم پورا شو فرعون سره د فوجون الله غر کوي نو الله موسی ته وایي فأسري بعبادي بوز بندگان زما یعنی بن اسرائیل لیلن د شپې انکم متبعون تاسو به در پسې کېدی شئ دا ترجمه ته وګورئ لکه د پښتو تاسو به در پسې کېدی شئ یعنی په تاسو پسې فرعون او د فرعون فوجونه در پسې کېږي خو تاسو به صحیح سالم روح پوری وځئ او فرعون او دغه فوج به دې بحر قلزم کې غرق کوم دا یې ویلي موسی علیه السلام ته وترک البحر رهوا پرېږده سمندر لرا ولاړ چې سمندر وې او 12 لارې سادې شوې او د اوبو غرونه پرې منځ کې ودرېدل نو دقسې ودرېدونکي پرېږده رهون مانه ساکنه پرېږده سمندر لره ولاړ یعنی بیا چې کمر اچوه بیا سامر اچو چې روان شي نه پرېږده چې وچي چې فرعون او دغه فوج پکې رانوځي انهم جند مغرقون یقینا دا فرعون او دغه ملګري دا یو فوج غر کېدونکی دی بس غرق شو اوس قرآن بیان کوي کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیها فاکهین کذالک وورثنا قوما آخرین اللہ فرمائی سونا پری خود کم دلتا کمی خبری دے برای تکثیر دے پری خود ډیر د باغونو نا او ډیر د چینو نا او ډیر د فصلونو نا و مقام کریم او ډیر د آبادو مزیدارو نا او نعمت په فتحې سره غوري نعمت په کسرې سره ځان لمانا لري او نعمت چې شي نو معنا اغا پراخی د زندگی و نعمتا اغا خوش عیشی اغا پراخی د ژوند کانو فیها پاکین چورا فرعون پاکیل تلذذ حاصلون کی کذالک دقسی مسله دا وورثناها وراثت سور کدا ارث منگا قومن آخرین یو بل قوم تا او دا قرآن کې بل ځای کې ذکر دي وکذالک اورثناها بنی اسرائیل مخکې مونږ ویلې دی فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منظرین پس اون جړل په فرعونانو باندې اسمان او نه پاګې باندې جړل ځمکې وما كانوا منظرین نو دوی ته مهلت ورکړې کېدونکې نه دوی ته مهلت ورکړې شو دا مؤمن چې وایي د ځمکې په کومه حصه باندې عبادت کوي یا مومن چې د ځمکې په کومه حصه د الله د دین کار کوي او د الله د اطاعت او تابعدارۍ کار کوي او په کومه حصه د اسمان چې د عمل خیږي نو چې کومه ورځ باندې مړ شي نو هغه حصه د اسمان او هغه حصه د ځمکې دا د دې مؤمن کامل په مرګ باندې جاړي د کفارو په مرګ باندې اسمان او ځمکه نه جاړي ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین یقینا خلاص ورکړو منګه بنی اسرائیل ته عذاب سپکنا اسپک عذاب سو الته موسی علیہ السلام ته مهین ویلو الله تنه په مهین تعبیر کړي اغه عذاب مهین من فرعون خود فرعون اغه سپک عذاب سو دغه مجسم فرعون انه كان عاليا من المسرفين یقینا او ده عاليا متکبرا من المسرفين زیاتی کوونکو نا ولقد اخترناهم یقینا ورکړو منګاری بنی اسرائیل را على علم على العالمين سره د علم زمنګنا او ورکړو دی لمنګ په مخلوقات او زمانی باندې واتایناهم الایات ما فيه بلاء مبین او ورکړو منګ بنی اسرائیل ته دا نه خونا چې او پای کې یو ازمایش کارا ان هؤلاء یقولون یقینا دا کسان وای دا مشرکان مکه دا منکرین قیامت
ان هي الا موتتنا الاولى نه دی مرګ زمونږه مگر مرګ ړومبنی دی همدغه مرګ دی چې دنیا کې مړ شو بس وما نحن بمنشرین نه یو موږ دوباره را ژوندي کېدونکي فاتو بیابائنا راولې زمونږ پلاران ان کنتم صادقین که رښتیني یئ مشرکان ویلې که خامخا وایي چې مړي به الله ژوندي کوي زه بسم الله کوي زمونږ پلاران خو راولې ډېر پخوا مړه دي اهم خیرون آیا دا مشرکان غوره دي او قوم توبا کنه قوم د توبا غوره دی توبا د یمن بادشاهانو ته به ویلي نو په دې کې نیکان بادشاهان هم تیر شوي او بدان بادشاهان هم تیر شوي والذین اگر پیغمبر خدا پاره چې مدینه کې کور ساز کړی و ابو ایوب انصاری پکې صدا او خطی پریښی و هغه توبا بادشاه هغه هم توبا او والذین من قبلهم کسانو چې مخکې تیر شوي دي نه اهلکناهم هلاک کړي موږ دې قوم توبا لره انهم كانوا مجرمین یقینو دوی نافرمان وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین نه دې پیدا کړی موږ اسمانو ځمکې او سې دواړو منځ کې دي سې دواړو منځ کې لاعبین لوبې کوونکي دا موږ د لوبو ټوکو لپاره نه پیدا کړي دا موږ په حق باندې پیدا کړي ما خلقناهما الا بالحق نه دي پیدا کړي موږ مگر دا موږ پیدا کړي په حق باندې ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقینا ورځ د فیصلې دې وخت مقرر د دې ټولو میقات وخت مقرر ته وایي یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا پیدا ورنکی یو دوست بل دوست ترسا ولا هم ينصرون نبر دوی امدادو شي الا من رحم الله مگر څوک چې الله په رحم کړي په دې ورځ باندې انه هو العزیز الرحیم یقینا د الله زور او رحم والا دی ان شجرة الزقوم طعام اللسیم یقینا اون الزقوم دا خوراک د ګناهګار غټ ګناهګار دی اسیم د لوی ګناهګار خوراک اون الزقوم دا کل مهلی دا اون الزقوم دا په شان د دردریو زیت بانی یعنی په شان دا توري خټي د تیلو چې په اور باندې کینه وی خټ کې او لاندې ته خټه جمع شي یغلی فی البطون خټکی کی با په خېټو جهنميانو کې کاغلی الحمیم پشاند پشاند خټکی دلو د ګرمو وو څنګه ګرمي بو شنگار کوي تک څه ودی په خېټو کې دا خټکی الله بو فرمای خذوه ونی سیدی بدمعاش لرا دا بدمعاشونی سي یعنی دا څه خلک هم کې تیر شوی دی چې هغه وای په دې ځمکه کې زما واک چلیږي او اسمان کې دا الله واک چلیږي دا څه خلک هم کې شته خذوه ونی سیدی بدمعاش لرا فاعتلوه سرخ په کوي فاعتلوه منا رای کا گئی دلرا الى سواء الجحیم دا ظالم ونی سی فاعتلوه رای کا گئی الى سواء الجحیم منز د جهنم تا ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم بیا واړوي پورته په سر در باندې د عذاب د ګرمو بونا په سر باندې ولا ګرمي او بواړوي او دا ورته وایا چې ذوق او سکا ذوق په خوب شي کې راځي په تاریخ کې نه راځي نو ته وای ټوکر پور کې دی ټول عمر د دین پورې ټوکې کړې وي ذوق او سکا انك انت العزيز الكريم یقینا ته خو ډیر زور او عزت منوي په کور کې خلکو ورته جی کو ان هذا ما كنتم به تمترون دا هغه شی دی چې وای تاسو په دی باندې شکونه کول دا تخویف او زورنا وا اوس ترغیب ورکي الله جنت ته ان المتقین فی مقام امین یقینا بکامل مومنان په زید امن کې فی جنات معیون اغه زید امن سره جنتونه په جنتونو په چینو کې یلبسون من سندس اغوندی با جامو لرا د نرو رخمونه واستبرقین او د پیړو رخمونه نرو رخونه کمیسو پر تو کړي او د پیړ نه به کوټ ساس کړي پکول به ځان له ساس کړي واسکټ به ځان له ساس کړي متقابلین یو بل ته مخ بناستی کذالک یعنی د خفغان په صورت کې خلک یو بل ته شاکي او جنتیان به ټول دی یو بل نه خوشاله یو بل ته مخ ناس وزوجناهم بحور عین او په نکاح ورکو دي ته منګه هغه سری سپینی زنانه هغه ټسترګو والا حور جمر حورا دا چې
چې د رنګ په لحاظ سره سره سپینه زنانه او عین جمع عینا ده چې د غټو غټو سترګو والی یدعون فیها بکل فاکهة آمنین رابلی با دا جنتیان په جنت کې بکل فاکهة په هر میوه باندې آمنین په پورا امن کې به د خلاصېدو نه دا موسمي میوې به نه وي دا به هر موسمي میوې په جنت کې چې د دې یره به چې دا خو به بل ورځ نه لا یذوقون فیها الموت نه به سکي جنتیان په جنت کې مرګ لرا الا الموتة الاولى مگر لمبنې مرګ چې په دنیا کې سکلی او ووقاهم عذاب الجحیم او بساتی الله دې له عذاب د جهنم نه فضلا من ربک دا لویه مهرباني ور جانب د رب ستانه ذلک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا فانما یسرناه بلسانک یقینا آسان کړی دی موږ د قرآن لره په ژبه ساوانې لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دوی په نو نصیحت قبول کړي فرتقب انهم مرتقبون پس انتظار کوه یقینا دوی انتظار کوونکي دي بسم الله